السلام علیکم. روس پس زمانه کې د دنیا سوپر پاور او د امریکې سره به ډغره والا، خو بیا په روس کې په غټو عهدو باندې نااهله خلک راله، نو روس بیا د ماتېدو نه بچ نشو او 14 ټوټې شو. کومو ملکونو کې چې نااهله خلک با اختیار شي، نو داغې ملکونو تباهي بالکل په دیوار لیکلي چې دا به ډېر زر تباه کیږي او ماتیږي به. زه نه پوهېږم چې څوک داسې کوي چې د پاکستان په ادارو کې یا خو سازشي عناصر دي یا داسې اقدامات کوي په ناپوهتیا کې چې هغه په وړو قومیتونو کې مایوسي او د پاکستان نه بددلي پیدا کوي. بلوچستان آلریډي داسې دی چې زمونږ نه یو قسم لا بس ورته ووایه چې اختیار پکې د پاکستان ورځ ته ورځه په کمېدو دی، او اوس د پښتنو سره هغه د وفاق او د پنجاب اسټیبلیشمنٹ رویه داسې روانه ده چې د منظور پښتین کم تحریک دی، پښتون تحفظ مومنټ، چې یو ډیر لوی فین فالوور دی، ډیر لوی پښتانه د هغوی سره ملګري دي، د هغوی د جدوجهد مرګستیا کوي، په هغوی پابندي ولګوله او بیا د 4 کروړو صوبې یو نماینده دفتر چې په وفاق کې دی کې پی هاوس، هغه نن سی ډي اے سیل کو. نو دا خو یا پیغام ورکوي پښتنو لا او بلوچانو لا چې ستاسو په پاکستان کې څه ځای نشته، خپل بندوبست وکړئ. کو دا څه په سازش کوي نو ډیره بدقسمتي ده، او کو په ناپوهتیا کې کوي نو ډبل بدقسمتي ده چې داسې خلک مسلط شوي دي چې هغه په وفاق باندې د وړو قومیتونو اعتماد ختموي. نو چې اعتماد ختم شي بیا به دا واړه قومیتونه خپل بندوبست کوي، نو نقصان به پاکستان ته وي. څوک هم چې اختیارمند دي، هر محب وطن په داسې معاملاتو باندې ډیر خفه دي، او د پښتنو کې چې کم مایوسي روانه ده او د هغې خلاف چې کم اقدامات کیږي، نو د دې انجام به ډیر غلط وي. د خدای دپاره د غدارۍ دا لوبې پرېږدئ، یو ځان درته محب وطن ښکاري او دغه محب وطن د لاسه دا ملک تباه دی، او نور هر سړی درته غدار ښکاري. نو هر پاکستانی محب وطن دی او د خپل وطن سره ډیره مینه کوي. دا مه کوئ چې دا مینه سزا وله ورکړئ او په نفرت کې بدله شي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ لازماً وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.